د حدیبیې په مقام باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولیدو د 1400 صحابه کرام د ځان سره کړل مدینه منورې نه روان شول او مکه مکرمه ته دي صحابه ته وایي زه بیت الله شریف خوب کې وینم چې زه عمره کوم څوک به ما سره تیار یې 1400 صحابه کرام تیار شول رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا کې راوړل هغه طرف ته قبایل او نور خلک یریدل موږ نزو ولې مکه والا ور ډېر خلک دي او کچاري موږ لاړو نو موږ به وجني مرګ دې پکې موږ خالت نزو نه پاتې شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیبیې خواته راورسېدو چې حدیبیې مقام ته راورسېد مشرکین وینا چرته وځي بالکل مخکې تلل نشته هغه ځای کې روکو شو وګدا واقعا رسول الله صلی الله علیه وسلم د عثمان سے ولېګو دې سره مذاکرات وکړه دې سره خبرې وکړه چې موږ ګوره جنگ نه یو راغلي موږ امن خوښو امن د پاره راغلي موږ جنگونه او جګړې نه کوو موږ جنگ نه یو راغلي موږ صرف عمرې نه راغلي عمره کوو واپس عثمان سے الته مذاکرات اخر کې چا خبره مشهوره کړو عثمان سے شهید شو په دې خبره صحابه کرام ډېر زیات خپه شو پیغمبر علیه السلام مشوره وکړه صحابه وایي واپس کیږو نه من راغلی عمرې ته وو چې دوی من سره زمون سفیر سره غداري وکړه من واپس نه ځو سبا کوو من به د عثمان رضی الله بدل اخلو حالانکه خبره دروغ وه پیغمبر علیه السلام د کیکر د خونې د لاندې کېناستې دو یو صحابي راځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیعت اخلي چې زه تا سره بیعت کوم په دې خبره چې زه به ستا نه رخصتو کېږم نه او زه به د عثمان صاحب بدل اخلم صحابه کرامو د رسول الله سره بیعت وکړه او رسول الله بل خپل لاس راواغسته ښی لاس او داسې کېښودې دا د عثمان د طرف نه بیعت دی په دې خبره بیعت وشو چې موږ به څه کوو موږ به اوس جنګ کوو موږ خو عمرې نه راغلي وو دې موږ دې ته مجبوره کړو چې موږ به اوس ځو دوی سره به جنګ کوو هغه طرف ته الله نه خوښول مذاکرات په دې خبرو وشو د حدیبیې په مقام باندې شرایط ولیکل شو چې اوس به تاسو عمره نه کوئ تاسو به آینده کال راځئ او عمرة القضا به کوئ دویم شرط یې دا ولیکو که څوک د مسلمانانو نه کافر شو موږ به تاسو ته نه واپس کوو او که چېرې کوم کافر ولګېدو او اسلام کې داخل شو لیکل داسې وشو چې دا کس به ملک واپس کوئ او د 10 کالو پورې معاهده وشوه د یو بل سره چې موږ به جنګ نه کوو د یو بل سره صحابه کرام انتهایی خفا ولې چې موږ خو راغلي عمرې له وو بیت الله شریف له تلو ډېره موده پس ځو موږ یې عمره به وکړو موږ یې دغه شان کې چې دنو پرېښودلو موږ یې د بیت الله ته پرې نه ښودلو د الله کور ته پرې نه ښودلو موږ واپس رالو د زړه زړه کې ډېر خفه وو په لاره الله تعالی سورې فتح نازل کړو ورته وایي تاسو نه به خفه کېږئ ما تاسو له به زه ډېره فتح درکوم یو د دې وجې چې تاسو صبر وکړو جنګ مو ونه کړو صبر مو وکړو له دې وجې به الله تعالی څه وایي زه ستاسو ګناهونه معاف کړم او آینده به تاسو ته فتوحات ملاویږي څنګه چې دا د حدیبیې نه واپس شو پیغمبر علیه السلام صحابه و لښکر تیار کړو وایي خیبر فتح کوو بغیر د جنگ غنیمتونه الله ورکړه الله وایي دا ستاسو د صبر برکت و جنگ مو نه خوښاو بیا ورته فرمایي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم معرة بغیر علم که چېرې تاسو مکې ته تلې او د دې کافرو سره تاسو جنگ کولې نو په دې مکه کې ګوره ستاسو وروڼه پاتې کېږي مؤمنان سړي پاتې کېږي مؤمنان ښځې دي تاسو سره هجرت نه دی کړی نو که چېرې تاسو وي چې موږ به اوس ځو جنګ به کوو نو هغه خلک به تاسو وجلو هلته تاسو ته به پته نه وه او خپل مسلمان ورور به مو وجلی و الله تعالی وایي د ډېر مصیبت نه مې بچ کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د امن پیغام ورکړی دی د امن پیغام یې ورکړی دی او دا یاد ساتئ چې کله بدامني راشي او امن په معاشره او دغه رنګې په شهر کې نه وي نو چې کوم کور کې امن نه وي یاد وساتئ دا کور نه کامیابېږي چې کوم کور کې روزانه جګړې وي
چرې مجال نشي پیدا کېدی چې د دې یو فرد دې په سکون سم وي هر وخت په دې ټینشن کې وي دا څه په جنجال اورېدلي یو دا څه په غم اورېدلي یو نو چې کور کې امن ختم شي نو د کور بنیان متاثر شي چې کله معاشره کې امن ختم شو او په معمولی خبره باندې جنګونه دي په معمولی خبره باندې ډزې دي د یو بل ویشتل دي نو چې د معاشرې نه امن ختم شو نو خلک څه کوي سکون به چېرته میلاو شي او چې کله د ملک او د بازار نه امن ختم شو چې یاره زه محفوظ نه یم په دې ځای کې ما ته غل ناست دی ما ته ډاکو ناست دی زه په لاره ځم ما ته پته نه لګي چې یو کس راته وي دومره یېرېږم نن سبا وایي چې برشکه کې کښېنم وایي زه وایم هېڅ پته نه لګي چې کور ته به واپس راشم او که نه دا ګارنټي ځان سره نه وړم ولې نن سبا دې حالاتو ته ګورو دا څومره کیسونه وشو بې ګناه پکې خلک